حواله سره اخیری بحث دی. نیکانه یو مخکې کم عمل دی، هغې ته مونږ عموما خپلې اصطلاح کې کوژدن ویلی کېږي. کله چې د ښځې او خاوند خپله کې کوژدن وشي نو سنن ابي داود کې روایت دی چې حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام به دې الفاظو سره مبارکي ورکوله: بارک الله لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر. الله پاک تا ته د دې واده کې خیر واچوي، تا باندې برکت نازل کی، اور تاسو دواړو چې د کومه جمع ده دا جمع کېدل دي کې د الله په خیر نصیب کی. دا دعا ده. که پښتو کې وایو مبارک شه ټیک دی، ښه مبارکي ورکول ټیک دی. او بل یو روایت کې راغلی مسند احمد روایت دی، عقیل بن ابي طالب چې کله واده وشو نو عبدالله بن محمد روایت نقل کوي چې کله کور نه بار راغلو نو خلک ورته ویل چې کور والا سره زندگی جوړه شوه، وایي تا ته به خدای نیک عمل اولاد نصیب کی. عقیل بن ابي طالب ورته وفرمیل چې نه داسې مه وایي، پیغمبر علیه الصلاة والسلام به دا دعا کوله: بارک الله لک وبارک علیک وبارک لک فیهما. تاسو ته د دواړو ته د خدای برکت نصیب کی، تاسو مې برکت نصیب شي او تاسو دواړو د خپله کې زندگی د برکت نه ډکه کی. دغه دعا به کوله، نه دا کول پکار دي. بیا دویم نمبر باندې د مباشرت احکام څه دي؟ شب زفاف ورته ویل کېږي. یو سړي اوله شپه ده اور کمرې ته لاړو، دا به خپل د سنت کار خو به اسین کوي، خو د سنتو مطابق وکړي نه ثواب دی. نه لیکلي چې د واده په اوله شپه کې 2 رکعته نفل سنت به نه ګڼئ، خو 2 رکعته نفل به شکرانې په طور باندې کول پکار دي چې الله رب العزت زه د حرامو نه بچ کم اور حلالو انتظام ما دپاره وکړو. نه دا چې کم 2 رکعته کېږي دا سنت نه دي، نه ثابت دي، خو دا شکرانې په طور باندې کول پکار دي. او بل دی وخت کې چې کومه دعا کوي دا دعا قبلیږي، ښه دی وخت کې صحیح ده که نه. اور بیا چې کله کور والا سره ملاقات کوي نو سنت طریقه دغه ده چې پهله د هغه تندي باندې کم ویښته دي هغه د ونیسي داسې، ټیک ده. اور دا دعا دو کی بسم الله اللهم انی اسألک خیرها و خیر ما جبلتها علیه واعوذ بک من شرها و شر ما جبلتها علیه. ٹھیک شو کنه؟ دغه تندی کې کم ویښته دي داسې به راوینیسي اور دا دعا به وایي ما نه دا چې یا الله زه سوال کوم تا ته د هغه خیر چې دي ښځې کې تا اچولی اور هغه خیر چې کم خیر مې تا دا پیدا کړي ده، او پناه غواړم یا الله د دې د شر نه اور هغه شر نه چې هغې شر مې تا دا پیدا کړي ده. څومره بهترینه دعا ده. او بیا چې کله د هغې نه ضرورت پوره کېدو یعنی د صحبت اراده یې نو بیا به دا ووایي بسم الله اللهم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا. یا الله شروع د الله په نوم سره، ای الله شیطان د مونږ دواړو نه لرې کې. اللهم جنبنا الشیطان، یاره د شیطان د مونږ دواړو نه لرې کې. و جنب الشیطان، اور اندغه رنګې دی ما رزقتنا د مونږ دواړو ملویدونه چې کم اولاد مونږ ته ملویږي هغې نه شیطان لرې وساتئ. څومره بهترینه دعا ده. یا له مونږ هم دا دواړه شیطان نه محفوظ وساتئ او چې کم بچي راکوي هغه د شیطان د شر نه محفوظ وساتئ. نه لیکلي دي چې د دعا اولې دعا برکت دغه دی چې هغې سره به د ښځه تابع وي، نه فرمانه به نه وي. اللهم انی اسألک خیرها و خیرها ما جبلت علیه چې دا دعا ووایي. اور دویم دا چې د دویمه دعا ووایي نو دې سره د کم اولاد هغه به صالح وي اور د شیطان د ضرر نه به محفوظ وي، شیطان هغه ته څه نقصان نشي رسولی. بیا چې کله انسان خپل ضرورت پوره کړي څه وخت کې انزال کیږي ډسچارج کیږي نو هغه وخت کې دعا په خولې باندې ویل جایز نه دي، خو زړه کې به وایي اللهم لا تجعل للشیطان فیما رزقتنا نصیبا. یا الله هغه چې کم بچي ما ته راکوي هغې کې شیطان ته څه حصه ورما کړي، یعنی شیطان د شر نه هغه محفوظ وساتي. دا دعا خدا به زړه کې وایي، دا په ژبې باندې نه وایي. دیو چې نه چې کله انسان باندې غسل واجب شي جنابت په حالت کې دعاګانې ذکر اذکار د منع دي. ټیک شو که ذکر اذکار خو خیر دی خو قرآن تلاوت منع دی. دا دعا ویلی شي الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. دا دعا ویلی شي چې یا الله زه ستا شکر ادا کوم چې تا پیدا کو د انسان د اوبونه اور دې دپاره د بیا نسب اور صغرګني وګرځوله. ټیک ده، دا دعا هم ویلی شي. بیا لیکلي دي که چېرې د نکاح نه نیت دا وي چې ما له منه پاکوي یعنی بدکاری کې مبتلا نه وم، همدغه رنګې ما ته د یکسویي سره عبادت موقع میلاو شي اور نیک اولاد راته میلاو شي نو که دې وخت کې دا بیا ښځې ته ځي دا عبادت ته ثواب ورته میلویږي. ولې
شریعت وی انما الاعمال بالنیات ضرورت خاصم پورا کې خدا وای چې یو خدا چې زه د خپل کور ولا ساده صحبت دی وجه نه کوم چې زه ګنا نه بچم دې د پر کوم چې ما تعالی پاک نیک عمل اولاد راکې دې د پر چې زه د ګنا نه بچم په دې باندې درته ثواب دی خزي خو خپل مس کې پردا نشته ادواړه د یو بل پورا بدن کتلی شي خو بغیر د ضرورت د څه کول ښه کار نه دی نور ټیک دی ښه ټیک دی اور هم بستری په وخت کې ژبې سره ذکر کول ممانعات راغلي البته که زړه کې ذکر کوي نه ممانعات نشته دی کچره یو سړی نظر یو غلط ځای باندې ولګي او مختلف وسوسې زړه ته راشي نو بیا پکار دی چې خپل کور ولا نه ضرورت پوره کړي سړی بار بازار کې وګرځيږي ظاهره خبره چې بد نظری وشي نه اثر په زړه باندې وي نه چې کم سړی د شهوتي هیجان دي در اوچت شي نه دا کور کې ختمول پکار دي صحیح ده کم سړی دوه ودونه کړي وي او یو خزه په مخ کې بلې خزه سره خپل کورواله کې یعنی غینه صحبت پوره کوي نه دا به حیده د ندی کول پکار ولې دې سره د بل کما کور ولا دا غیزره ته دک ملويږي او دویم دا چې د یو خزه ته بلې خزه په مخ کې ستر کولول دغه قتل دا ګناه ده لہذا دا طریقه ناجایز ده د سیندي کول پکار صحیح ده کنه یو سړی دوه ودونه کړي دي دواړو خو ته بیل بیل کمره جوړی دا نه چې یو کمره کې دواړه ادري وړه پرته وي صحیح ده او بل مسله دا ده چې یو سړی خپل کله کور ولا نزورت پوره کی جما کوي هغه وخت کې یو د بلې خزې تصور کوي نه دا زنا په باب کې راځي صحیح ده زموږ د نوجوانان خاص کر غریبان د انډیا فلمونه وګوري نه لګیا دلته ټول تصورات غلط کی دا طبيعي ده ها د زنا کې راځي لګیا خپل کور ولا سر خو ساده دي تصور د سوچ وجنه ګناه درته ملوي نه دا بنه کې کور ولی په وخت کې دا تصور وای چې دا زما خپل کور ولې د ما لپاره حلال ده په دې خبره باندې پوه شئ بل دې سره متعلقه یو مسائل نور هم دي واده په وخت کې یو دوه رسمونه دي چې غاډر بد رسمونه دي او د معاشره کې ډیر زیات دي پہلا نمبر باندې دا چې واده اطلاع د پر کارت چاپ کول کیږي اور نو کبیا خامخ یو سړی کارت چاپ کین یو آسان ساده کارت د چاپ کی چې پیسې په ډیره خرچ نشي او بعضی خلک په دې باندې ډیره زیاته پیسې خرچ کوي ضرور نه بلکې په لکونو روپے په دې باندې خرچ کوي حالانکه دینه مقصود اطلاع ورکول دي اور اطلاع په ډیرو مختلف طریقو سره کیږي نن سبا فیسبوک ته واتس اپ ته سوشل میډیا د پغې باندې خبر میلويږي اور دویم دا چې ته کم کارت چاپ کې سړی ته میلاو شو پړاوي کې ډسبین دی ورځي او تا په یو کارت باندې 20 25 روپے خرچه کړي زما یو ملګری وغیرہ ته خبره کوله چې نو خار کې ودو 3 لک روپو کارت چاپ کړي ودن لس کاله مخکې خبره کوم او 3 لک سره د درو غریبو یتیمانو بچو ود کیږي کنه کیږي ندیو جنا کډون باندې پیسې نه خرابې دوی دا چې زموږ دی خلکو رواج دا دی چې وده په موقع باندې یو بل ته پیسې میسې ورکي پیسې یو ملګری ته ورکي هغه چې بیا دی ودی بیا ورته پیسې ورکي دا ناجایز دي هغه وجه دا چې کم سړی د پیسې ورکي دا په دینت مې ورکي چې زه د 5000 روپیا ورکوم خو دا بیا ماته 10000 راکړي نه دا 5000 ورکړي بدل کې دا 10000 درکې دا 5000 سود پوه شو په دې خبره باندې نو دا لازم ګڼل دا ګناه هم ده او سود کې هم راځي البته اسی به تکلف ملګری دی وری کې بیا نه اړو غواړي نه او که غور تورنه کې بیا خفقېږي نه به ټیک ته خو زموږ خلک دلته خفقېږي او چې ما کارت در لګره ته بغیر د گیفت څنګه راغلی نه دا شیز ټیک نه دی بل مسله دا جهیز متعلق جهیز هغه سامان ته ویل کېږي چې کم پلار خپل لور ته ورکی او بیا ورته چې صاحب اسلوري تاسو وده کی فلانکی کور ته روانې دي ته جهیز ویل کېږي دا اصل کې دا جهیز یعنی پلار چې کم به لور ته دا څه سامان ورکی نه دا اصل کې صله رحمی ده اور کا چاته الله پاک مال ورکړي نه خپل لور ته ورکی نه دا څه بده خبره نه ده البته جهیز کې د شي سوزونه ورکول پکار دي چې هغه د لور ضرورت وي پالنګ تکیا الماره پیاله لوخي دا شي زونه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ضرورت شي زونه ورکړي مارته ذکر کړي چې 15 شپږ شي زونه ورکړي حیثیت مطابق ورکول پکار دي د دې غټه फायदा دا ده چې چاته به ته سوال نه کوي یعنی چې خپل وس نه زیات کوي بیا به سوال کوي چې سوال نه به ځان ساتي بس وس مطابق ته سو غور کا البته د جهیز به دکلاوی د پرانور کې نه به د اعلان کوي اور کچره د الک کور والا د خوان کور والا د جهیز مطالبه کې نه دا ناجایز ده اور د ګناه نه ځان بچ کول پکار دي کپلار خپل طرف نه ورکی ټیک تا
خو د خاوند کور والا به دینه مطالبه نه کوي چې ته زه لور مونږ ته راکې ورسره دومره سامانونه او د لوښي او کرپیټونه د رنګونه د هر څه به کوې کامرابند ته جوړوي دا ناجایز دی دا ظلم دی. واده په شپه باندې د جینۍ کور والا طرف نه دعوت څه حکم دی؟ نکاح په وخت کې چې کم دلها دی یعنی چې کم شادولا دی هغه طرف نه یعنی چې کم خاوند دی هغه طرف نه ورسی بوتل دا جایز دی خو البته دا سنت نه دی او نه د شریعت کې نکاح په دې باندې موقوف دی. یعنی که چا دا ډولۍ بوتله ټیک دی مونږ ورته ورسی وایو ټیک ده خو دا سنت عمل نه دی نه لازم دی او نه دا چې دا د نه کړي بیا نکاح نه کیږي. البته اعتدال سره څه کسان د جینۍ کور ته لاړ شي او هغه جینۍ د ځان سره هغې رخصتي د وکړي او بیا د ځان سره آرام سره راولي نه دا ټیک ده. یو دوه درې کسان بس دا ډیر دي. او بعض خلک دا ګڼي چې د الک د پاره د نکاح نه پس ولیمه کول دا سنت دي. ټیک شو که نه؟ اور اندغه رنګې دا خو ټیک ته دی کې سنت دي چې الک واده وشو دا روټۍ کې خلکو ته دا ولیمه ده دا سنت ته دی کې څه شک نشته. حدیث کې راغلی اولم ولو بشاتن یو چیلې ولی نیو خو ولیمه کول پکار دي. اندغه رنګې چې کم د جینۍ مور پلار دي هغو دپاره په نکاح په وخت کې دعوت کول سنت. او بعضو خلکو دا خیال دی چې د کم جینۍ مور پلار دي د نکاح په وخت کې د هغوی دپاره دعوت کول دا سنت دي یا کم از کم دا وایي چې یاره بس ښه کار دی وایي که نو دا بالکل دا خیال غلط دی او دا بې بنیاده دی دې څه ثبوت نشته دی. البته د حسب استطاعت خاص خپل رشته داران خپل خپلوان راوغړي هغو ته به طور مهمان نوازي که روټۍ ورکوي نه دا روټۍ ورکول جایز دی. جینۍ د کم کور نه ودیږي هغې خپل تره زامن ماما زامن ترونه ماماګان تریندې دا راغلي دي هغو ته خپل وس مطابق روټۍ کوي دا خو ټیک ده. خو که د غونډ کلی ورمات دی دا ناجایز هغه غریب باندې یو بوج دی چې لوري کور نه ودیږي دا بوج دی ورباندې. دا خو پلار نه تپوس وکړه چې لور د کور نه وځي څومره تکلیف. زما استاد محترم دی غره ته خبره کوله لور رشته وه نو هسې دوه ورځو بعد ورسره ملاو شوم سترګې یې سرې وې داسې ډېر بې طبیعته و. نو ما ورته وویل جي تاسو ډېر خفه یې ولې؟ نو ما ته وویل چې بچیه یو دوه کارونه ډېر زیات سخت دي. یو چې کله کور کې مړی وي که نه جنازه څه وخت کې وباسي دا ډېر سړي ته ډېر زور ورکوي. او دویم دا چې کله خپل لاسه د لور بل چاته ورکوي او کور نه رخصتی دا سړي ته ډېر زیات تکلیف ورکوي. دا خو سړي ته پته لګي لور پرې محنت کړی خواري کړي نغه باندې یو بوج هغه دی او دلته تور باندې 18 دیګونه نور باندې کړي غونډ کلی راماتې چېرته خیراتیان دي راغونډ شوي دي. ټیک ده که نه دا شرعي اعتبار سره شته نه که چا کولو ټیک دی وس ورته الله پاک ورکړی خو لازم نه ده او نه به دا خاوند کور والا دا مطالبه کړي د جینۍ کور والا چې شپې کم میلمانه دي هغه به ته سمولی ورځې به یې زه سمولم. زمونږ طرف ته داسې دی چې دا شپې میلمنو ته به روټۍ ته ورکړې او ورځې د خیر دی زه ذمېدار یم دا ناجایز دی. ښه واده په موقع کې بعض منکرات چې هغې نه شریعت منع کړي ده دې په موقع کې یوه ډېره خطرناکه او ډېره سنګین ګناه چې کومه ده هغه تصویر کشي ده. بس د هغه کوژدن نه دا تصویرونه شروع شي بیا د ولیمې والا حالانکه شریعت کې د جاندار شیز تصویر ایستل دا ناجایز اور ګناه ده. اور حدیث کې دې باندې سخت وعیدات راغلي ان اشد الناس عذابا عند الله یوم القیامه المصورون. قیامت ورځې به ټول نه سخت عذاب هغه خلکو ته ملوي چې کم تصویرونه وباسي. اور اوس ور کې بل کار شروع دی کیمرې لګولي چې خولې ته نوړی کوي نه بس کیمرې درته لګولي د خوله کاږا واږا بس کله یو طرف پړسېدلی کله بل طرف. روټۍ خپل آداب دي که نه یو سړی دغه به د روټۍ انداز بدل وي بل به د بدل وي بل به بدل وي او به دوار طرف نه کیمرې لګولي وي. نو یو اخذي فی نفسي تصویر ګناه ده. اور بل دا چې بیا واده کې بغیر د ضرورت د تصویرونه ګاډي کې دغه خپل تصویر ګاډی روان شي دغه خپل تصویر شرمولي. ما یو ځل دا مسله بیان کړه یو کس ما ته وایي چې تی ولې وباسې مرزه ګناه کوم بیا به ته هم ګناه کوې مونږ چې د مولیان کې دا ناجایز کوي بس سترګې پټې کړي دي پوه شوې تصویر ګناه ده چې هر ځای وڅوک وباسي. دیو جنه دا ما ګورې چې د مفتي صاحب یې کي زه به یې کوم مفتي صاحب تا دپاره دلیل نه تا دپاره قرآن او حدیث دلیل دی چې هغې یو کار منع کړی دی بس هغه بیا منع ده. په دې خبره باندې تاسو پوه شوئ نه بغیر ضرورته بغیر څه دغه دا ډېر غټ مصیبت دی نن سبا. دویمه ګناه ده چې دې موقع کې دا ګانې بجانې دا هم ګناه ده او دې کې درې قسمه په یو ټایم باندې درې ګناهونه کېږي. اول نمبر باندې ګانه بجانه دویم نمبر باندې د ګانې بجانې کم آلات غا استعمال شو اور دریم نمبر باندې ګاډه د کېږي که نه کېږي
دا 3 وړه ګناونه په یو ټایم باندې دی وده کې روان شوي دي. اور ګانا بجانا هم داسې ګناه ده لکه څنګه تصویر ایستل ګناه ده او دی په باره کې سخت وعیدات راغلي دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي مجمع الزوائد روایت دی عن انس بن مالک انس بن مالک رضی الله عنه وی صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرة دوا وزونه داسې دي چې الله پاک په دنیا کې هم په هغې باندې لعنت کړی آخرت کې هم لعنت کړی دی. مزمار عند نعمت اول نمبر باندې ګانې بجانې رباب وال د خوشحالۍ په وخت کې ورنت عند مصیبت اور میرسې ویل اور ګریوان شلول اور ټاپې ویل د مړي په مرګ باندې ټاپې به ورته ووي نو د ښځې ورته ناست ته ډېر ښه سړی وې کور ته به د اوړه راوړلو کور ته به د چیني راوړله نور مو پسې بیا ژاړي نه کومه تورې کړي د بیا څه کولو نه دي دله به نور څه کارو چې اوړه غوړي نه راوړي نه څه کوي کور ته به درته د بل څه راوړي که څه نه دغه ژاړه ماړه ده شریعت کې منع ده. دې نه علاوه ګانو بجانو نور څه نقصانات دي. یو خو دا چې ساوند پولوشن دا چې کوم چا ساینس ویلی دی پیژني اواز کې آلودګي ماحول کې داسې اوازونه پیدا کول چې د هغې ضرورت نه وي ټیک ده که نه نو یو خو دا پریشاني ده. دویم دا چې کم بیمار مسلمانان دي هغه غونډه شپه وي خو ښه ستا ډول بجو ته ناست وي هغه ناست نه وي هغه غریب د مجبوري نه کټ کې ناست وي چې تا دومره درز رخص هغه غریب خوب نشي کولی. زمونږ مدرسه کې سار استاذ کلاس ته رالو نو سترګې سرې وې چترال والے نو مور ته وویل مولوي صاحب کیوں آرام نیند نہیں آئی مل خوب څنګه چل دی نو وایي چې موږ سره خوا کې کور دی په دویم چت باندې بره ډیګونه لګولي نو چې پاسه چت کې ولګیا ټول کلی به ویښ وي اور هغه د نر بچي چې کم د سپیکر خوله وه هغه د مولوي صاحب د کور کمرې طرف ته کړي ونی بس داسې وه لکه موږ کمرې کې لګېدلي نو غونډه شپه خوب نه و کړی. بیمار به وي معاشرې کې بل یو سړی بیا به نفل کول غواړي قرآن تلاوت په کول غواړي ستا د ډول بجې نه هغه هر څه متاثره دي. دریم دا چې دا ټوله ګناه خپل سر باندې اخیستل دي. دا بعضې ورکې د نر بچي بازار ته راشي په دي اوس د ډیګونه سر خوړلي لالو موټر سایکل باندې ډیګ را خوشې کړی وي نو هغه ټول واده والا ګناه دا سر باندې واخلي تاسو کور باندې خو یې د بیخونه بسه ملګری دې خفه کېږي خو یې دې زړه چاود کړي نو دې وجې نه دا ټولو ګناه به په خپل سر باندې نه اخلي. څلورم دا چې پیسې ضایع کېږي چې کمې پیسې د نشو تماشو باندې ولګولې دا به الله پاک ته حساب ورکوي. څه خیال دی ډمې باندې د کمې پیسې وشي دا به الله پاک ته حساب ورکوي تا دا دی نشي ورکولی چې ټول مړي د قبرونه راپاسېږي والله که هغه حساب ورکړي څه ګپ دی ډمې باندې د پیسې غورځولي دي هغه به ګډېده او تا ورباندې پیسې ویشتې څه ګپ دی پوه شو په دې خبره ډېر سخته خبره پیسو زیاده که ډول وي بجا وي تماشې سټیجونه دا ټول دې کې راځي. پنځم دا چې دعوت و تبلیغ ټکرول دي. تبلیغ والا ملګري درشي چې ما کوه دا کار هغه باوجود چې نجای د نه مړېږي هغه خامخا تماشه کوي او چې کوم سړی دعوت و تبلیغ ټکراو کړي که نه هغه بیا ډېر نقصان کوي ښه تباه او برباد وي. شپږم دا چې قیامت ورځې به د ټولو حساب کتاب ورکوي اعمالو هم د پیسو هم او چې څه کړي ټول. اور اووم نمبر باندې دا چې کم واده کې نشي تماشې وشي دغه غټ نقصان دی چې اولاد به د نافرمانه وي. نن د نوجوان ته وګوره پلار دپاره درد سر دی هغه وجه دا ده چې واده د شریعت خلاف شوی دی هغه کې ګانې بجانې شوي دي ښه چې بچی د نافرمانه وي نو اول دا سوچ کوه چې ما واده شریعت مطابق کړی که نه که شریعت مطابق ته کړی بیا نافرمانې نه بیا د الله طرف نه ازمایش دی اور که واده د شریعت خلاف کړی دی بس بیا د هغه سیله درته میلویږي ښه چې کم ښه کار ته کړی د ښه اولاد درته خدای درکړی دی اوس یې سمبلوه. اور اتم نمبر باندې دا چې معاشرې کې بد خلک پیدا کېږي ولې چې نشه تماشه ده وکړه خو بچی د نافرمانه شو که نه او چې بچی د نافرمانه دا معاشرې باندې ناسور دی آیس به دا څه کوي نشې به دا کوي تماشې به دا کوي چرس به دا خرڅوي پوډر به دا خرڅوي خپلان تباه و برباد ټول کلی ورسره تباه و برباد. اور نهم نمبر باندې دا چې بعضې داسې ملګري وي چې د نشې اور د تماشو انتظام غا کوي چا به دوی هغه غریب خبره نه وي چې ګوره فلانکی خان درته نه تماشه راوستي ده دغه ډېر ظلم دی زیاتی دی. دې په ځای باندې چېرته ورته واده ته وړو تروړه راوړه کور ته ورته دا کور کې استعمال که ما ته به اجر میلوي یو تروړه چې دغه ورته راوړه چولې راوړه چینی راوړه کور کې استعمال کړي دلته نه لاړ شي سوزکي کې ډلون ولی ټولې کینولي ری ولي دا د ملګری نه دا د دشمن دی حقیقت کې والله دشمن نه دی ټیک دی تا باندې ډېر ګران وي ډېر یار به دی خو دا د یار نه دی دا دشمن دی دا ستونی مار دی تا و دین تباه و برباد کو واده د خلاف سنت شو اولاد د نافرمانه شو ښځه د نافرمانه شو او چې څومره پورې قبر ته نه لاړ د ښځې او بچو د لسب سزا درته میلویږي نه د ښه سړی شو که بد سړی شو ټیک ده که نه دا دشمن دی چې کم ملګري تا واده ته تماشه راوسته ټول عمر ورسره بایکاټ ورته آینده دپاره ما په دروازې باندې رانشئ ما او ستا دښمني ختمه ته خو زما دښمن یې.
اور یو حدیث کې ډېر سخت وایي دې په باره کې راغلی دی. حضرت انس رضی الله عنه فرمایي من استمع قینا چې کم سړي ګانې اورېدلې صب فی اذنیه دې غوږونو کې به واچولی شي الآنو کا یوم القیامه قیامت ورځې به په دې غوږونو کې کمه سیسه ده دا به پیګلاو کړلی شي او دې غوږونو کې به واچولی شي. سیسه څه ته ویلی کېږي؟ انګلیش کې ورته مرکري ویلی کېږي. دا چا چې سکول ویلی دی پیژني. د ترمومیټر کې چې کم د سپین سپینې د مرکري ده دا ټول نه زیاته دا چې څومره ګرمیږي زر پیلویږي او ډېره زیاته زر ګرمیږي. ځکه حدیث کې دا راغلو چې دغه مرکري به الله پاک جهنم اور کې ګرم کړي او د دې غوږونو کې بیا اچوي. دومره سخت وعید پرې راغلی دی. نو لہذا کم سړی چې واده ته ځي هغه نه مخکې معلومول پکار دي چې دلته تصویرونه وبستل اورګانې بجانې شته که نشته. که چېرې وو نه خپل اختیار سره دلته نه ځي. او که چېرې ډېر زیات تعلق ته پوهېږي چې دا سړی خفه کېږي نه بیا طریقه دا ده چې یو ورځ مخکې لاړ شه مبارکۍ وکړه او یا واده نه یو ورځ بعد کې لاړ شه مبارکۍ وکړه هغه واده ته سره ورځامه. او که تحفه ورکول غواړې خیر دی تحفه هم ورکړه. خو چې کله دا ګناه شروع وي هغې موجودي کې هغه هلته تلل نه دي پکار. درېیمه کومه ګناه د عام طور باندې ودونو کې کېږي هغه دغه ده چې دې تقریباتو کې مخلوط اجتماع ښځې نر ګډ وډ دا ډېره سخته ګناه ده او دې کې شرکت کول هم ګناه ده. نه چې کوم ځای کې واده کې مخلوط سیستم وي ښځې نر ګډ وډ وي هغه واده ته تلل ناروا دي. تر دې پورې که چېرې تعلیمي درسګاه وي هغه هم ناروا ده. زموږ د سکول کالجونو یونیورسټانو کې دا سیستم دی. نو دې خاص کر الحمدلله د موږ پښتون سوسایټي ده دلته خو نشته. خو بیا یو خبره شته ده دا خبره به لږه کولاو کو صحیح ده که نه خپله کې ملګري یو خفه کېږو نه. چې کم کور کې واده وي که نه ټیک دی چې کم بار میلمانه دي هغه بیټک کې یا اجره کې وي. خو دا کور والا چې کم تره زمن دي ماما زمن دي دا ګیټ کې چوکیداران ولاړي دننه کېږه بار کېږه موبایل یې ورسره وي تصویرونه وباسه دا کوه. نه چې څنګه د پردي سړي نه دې کور ته دننه کېدل نه روا او حرام دی. ولې دې کور کې هر قسمه ښځې راغلي ټول کلي وله انداسې ترس وي ماما زیتان جایز نه چې دا دننه ځي. ټیک شو که نه دې کې احتیاط کوئ. اوس دا ریسنټلی ما ته یو ملګري خبره کوله چې دلته چا واده ته ډیګ وړی و هغه کې سالم پټه کیمرا لګولې وه هغې نه بیا ریکارډینګ کړی وه کیمرا یې چلولې وه او نه غټه هنګامه بیا جوړه شوه. نه د بازار نه خو ډیګونه راوړې خو که ویډیو د لیک شوه که نه بیا په ځمکې ځمکې سر وایي تاسو څوک تپوس کوي. نو دې کې ډېر زیات احتیاط کوئ خاص کر زنانو ته موبایل یوز کول. ولې داسې نه دي شوي تاسو پته نشته دې علاقې کې څومره ویډیو لیک شوي دي اپلوډ شوي دي. نو دا ډېر خطرناک کار دی. دا یو خو ښځې او نر هسې اختلاط شریعت کې حرام دی بیا پکې د ویډیوګانې شروع شي او کیمرو لره اوسي دا غنه زیات خطرناک کار دی. پنځم نمبر باندې چې کله ورڅي وي هغې کې ګانې بجانې او د ښځو بې پردګي او بدنظري ډېره زیاته ده. او زموږ د ښځو نه خو یې موږ تاسو ټول قربان کي اوره پورې په قلار وي چې د مین چوک ته راورسي لاسونه برابر کړي کړنګې کړنګې شروع به کړي بنګړي به درته ښیي چې تور هم کړي ده. دا څه غول غوشی دي همداسې دا که نه ده. ښځې اوره پورې شو نه کړي خو چې خلک وګوري بیا چغې شروع کړي نو پته نشته چې دا کم عقل دی کم سوچ دی کمه حیا ده کمه پرده ده. د داسې ټایم کې د موږ پښتون غیرت بیا خورې ایري وي. نو دا ډېره زیاته ګانې بجانې خاصې لګېږي. او یو واده کې م کتلو هغه ډول بجولی چې کوم وګړي دغه کې ښځو سره کینولي وو بس غور ته دننه ډول بجې والي او ښځې بار درته ناستې غور ته دغه اتڼ اچولی وی چا کې خپل کلیپینګ شروع کړي دا څه. او دا سړی بیا چې کله کور ته راشي یو بیا دومره دومره لړه کېږي ځان خوشحال خان بابا جوړ کړي ته به یې که دینه بل څوک غټ غیرتي نشته. نو دا دې کې ډېر زیات احتیاط کوي. زموږ دا ډېره غټه مسله ده. دې سره سره ښځې او خوند خپله کې څه حقوق دي چې هغې خیال ساتي نو دوی زندګي ښه تېرېږي. د الله رب العزت او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د تعلیماتو خلاصه دا ده چې هر سړی به خپل فرایض ادا کوي خپل فرایض دي هغې طرف ته توجه ورکړي. او د ښځې او خاوند چې کوم خپل تعلق دی هغه هم په دې طریقې سره ښه وي چې خاوند دا ذمه داري وګڼي چې زه خپلې ذمه داریانې ادا کړم او ښځه دا ذمه داري وګڼي چې زه خپلې ذمه داریانې ادا کړم نو دا نظام به ښه چلیږي. اور علماء لیکلي چې الله او دغه رسول ته په دنیا کې ټول نه کم ناخوښه خبره دغه ده چې ښځه او خاوند خپله کې جګړه وکړي. ټیک شو که نه پسندیده کار د الله رب العزت او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته دغه دی چې ښځه او خاوند خپله کې جګړه وکړي. او بل دا چې
ښځه او خاوند کې به دا ښځه نه وایي چې ما ته خپل حقوق میلاو شي او خاوند وایي ما ته خپل حقوق میلاو شي. مونږ د حقوقو جنګ کوو ځکه د ملک تباه او برباد خپل فرایض نه ادا کوو. سکول ټیچر به وي هفته کې به یو سکول ته سي او تنخواہ دپاره به چوکې ولاړي چې ما تنخواه کمه ده. تا چې کم خپله فریضه د غاښ ادا کړه که نه هغه نه پس بیا حق غواړه. همدغه رنګې بجلي بیل ته مونږ قطار کې هلته ولاړو مظاهرې کوو چې ما به بیل ډېر راغلی او دلته د کونډې چولي د در سره احساس نشته دی. نه دا چې تا کومه فریضه ده چې غلا ما کوه ده نه سترګې پټې دي او هغه ځای کې بیل زیات راغلی هلته حق غواړي. همداسې ده که نه ده؟ نه خو د بل مسلمان حقوق ادا کولو والا جوړ شي او چې تا کم خپل فرایض دي په هغې باندې نظر ساتي. خپل حقوق هر ځای کې ما وړه ما دا حق تیری که ما دا حق تیرا که. دلته پاکستان کې چاته حق میلاو شوی دی؟ خو ښځه او خاوند خو خپله کې د یو بل حق ادا کولی شي که نه؟ حق ادا کوي خو حق ته ښځې نه ما غواړه. خپله ذمه داري ادا کوه چې ښځې ما باندې دا د حقوق دي غا ادا کوه. دې سره د کور کار بیا چلیږي. د ښځې حقوق څه دي؟ پیغمبر علیه الصلاة وسلام لومبنی ځل په دسمکې مخ باندې چې د ښځو حقوقو نه خلک بېخبر و غیر خبردار کړي دي او هغې سره د ښه سلوک کولو حکم یې کړی دی او دی ویلي چې هغې ته تکلیف ما رسوي. پیغمبر علیه الصلاة وسلام فرمایي د جامع الصغیر جامع الترمذي روایت دی اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. مؤمنانو کې کامل ایمان والا سړی هغه دی چې هغه اخلاق وي او مخکې فرمایي وخیارکم خیارکم لنسائهم خلقا. تاسو کې بهترین سړی هغه دی ټولو کې چې هغه خپلو ښځو سره زنانو سره ښه سلوک کوي بهترین سلوک کوي. دا ټولو جګړو جرړه دا ده چې خاوند دا غواړي چې زه څنګه یم ما ښځه هم داسې شي او دا کله هم نشي کیدلی. ټیک ده که نه؟ دا خبره ډېره ټو پوینټ خبره ده. هر سړی دا غواړي چې زه څنګه یم زما ښځه ما غارنګې شي. دا نشي کیدلی. ولې چې الله رب العزت بعضې اوصاف په نرینهو کې چولی دي او بعضې خصلتونه زنانهو کې چولی دي. بعضې خبرې داسې دي چې هغه نر دپاره عیب دي او بعضې خبرې داسې دي چې هغه زنانهو دپاره عیب دي. لکه مثال په طور باندې که یو نرینه سړی دی هغه بازار کې سودا نشي کولی دا نر دپاره عیب دی خو ښځې دپاره عیب نه دی. ښځې دپاره ښه صفت دی چې هغه بازار ته نه ووځي او ښځې دپاره ښه صفت دغه دی چې هغه د خپل فرایضو نه خبره وي او هغه ښه طریقې سره ادا کوي. او پیغمبر علیه الصلاة وسلام فرمیلی چې د ښځه دا کاږه پختۍ ده هغې سره یې تشبیه ورکړې ده او حقیقت کې د ښځې دپاره عیب خبره نه ده بلکې دا مطلب دی چې څنګه د کاږې پختۍ نه ته فایده اوچتولی شي. اوس مخکې غټ اختر به روان هغه کې به ته چې کله سروی ذبح کې نه ټول نه خواږه هغه خدم پختي وله ده چې کله وریتا کې نه هغه ته خوړی شي که نه شي خوړی. دا خو نه کې چې هډوکې اول سیده کې بیا زه خورم هغه هډوکې کوږي مونږ یې خورو غوښه ونه خورو خورو که نه خورو. همدغه رنګې حدیث کې دا راغلي وایي حضرت حوا علیه السلام د آدم علیه الصلاة وسلام د ګچې پختۍ نه پیدا شوي ده. نه دې وجې نه انسانانو دا چې کمې پختۍ دي ښي طرف ته 12 هډوکي دي او ګس طرف ته 11 هډوکي دي. نه ساینسدانانو نن تحقیق کړی چې دا یو هډوکی کم دی نه دی نه ورته حوا علیه السلام الله پاک پیدا کړي ده. نو اوس چې کله دا کاږه ده دا به وي کاږه او فایده به ورنه اوچتی دا ستا کمال دی او که دا ته سیده کوې دا به ماتېږي او چې ماتېږي ماتېدو مطلب طلاق دی دا به طلاق ته خبره سي. به زه په هغه خپل مزاج باندې پرېږدوه. البته چې کوم ځای کې مثال په طور باندې هغې عیبونه دي د هغې اصلاح ستا ذمه داري ده خاوند ذمه داري ده هغه به کوي. او خاوند د دې خبرې مکلف جوړ کړی شوی دی چې هغه به د خپلې کور والا چې کمی خبرې اصلاح ضرورت وي هغه به کوي او که بېحیي ورکې وګوري هغې به فکر کوي د اصلاح فکر به کوي. پیله لومبی کار د دا وکړي چې هغه د نرمي سره خوش اخلاقي سره مینې محبت سره پوه کړي. ولې قرآن کې راغلي فعظوهن تاسو خپلو کور والا ته وعظ وکړي پوهېږي تبلیغ ته یې بوځه علماو تکرونه ورته واوره چېرته د خپل خاندان کې وراره خوري عالم وي هغه ورته راوله هغه یې پوهېږي. که چېرې په دې نه کې ده دویمه درجه ده فعظوهن واهجروهن فی المضاجع بستره به ورنه بیل کړي دې دویمه سزا ده. خو بسترې بیلولو کې علماو دا لیکلي دا نه چې کور والا د یو کمره کې پروت ته بلې کمرې کې پروت دا جدایي معتبر نه ده. په یو کمرې کې به سزا به ورکړي دې غټه سزا ده. دې سره به اصلاح وشي او که دې سره ونه شوه نو واجرونن فی المضاجع واضربوهن درېمې درجې کې دی هغې باندې ګزار کول وال ټکول. خو مار نه یعنی والو نه دا مطلب دی چې هغې ته تکلیف ورکول. زمونږ د پاسه علاقو والا نه جار شم کله خپا ماتوي کله لاس ماتوي خولي ماتوي پوزې ماتوي کله ورته سر کې ټانکې لګولي وي. هلکه دا ځناور دی او که کور والا ده ځناور وال نه دي په کار. پیغمبر علیه الصلاة وسلام غنه منې کړي دا ستا کور والا د احسانات دي در سره تا پرې سر سپین کو درته ناسته ده بل څه نه کوي کور کې
24 غنټې ستا او د ستا بچو خدمت کوي نو گزاره کول پکار دي. اندغه رنګې د خاوند چې کم مور پلار دی یعنی سخر خواخي د دې خدمت د ښځې په ذمې نشته. لہذا که چرې خاوند د خپلې ښځې نه د خپل د مور پلار د خدمت باندې دا مجبوري نو نیشي مجبورولی. په دې خبره باندې پوه شوې ښځې باندې د سخر او د خواخي خدمت لازم او واجب نه دی. البته ښځه به دا ځان دپاره سعادت ګڼي چې زه د خپل خاوند د مور پلار خدمت وکم او د خاوند چې کم مور پلار دی یعنی د دې سخر خواخي دي هغو ته هم پکار دی چې حسن سلوک کوي دې سره قدرې کوي او دا کوشش کوي چې دې مونږ ته ښه بدله راکړي مونږ دې ته ښه بدله ورکړو. البته داسې وي بعضې ښځه دا چې عالمه وکړي نه بیا درته دا پریشاني جوړېږي هغه وایي چې ما کتابونو کې ویلي که نه چې دا تا مور پلار خدمت په ما په ذمې نه دي نه ته به ورته بیا آسان جواب ورکړي چې ته عالمه یې ډېره قدرمند یې په دا کم بیډ مروړی دا د ستا تخت یې تور باندې کښېنه زه دویم واده کوم هغه د ما مور پلار خدمت کوي بیا به منډې تا نه مخکې وایي ښه صحیح شوه که نه چې کومه ښځه نه پوهېږي بیا یک نه شو دوه شو بیا به ورته دویمه ښځه راولي ټیک شو که نه بیا به سړي بچي جوړه شي. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه ته یوه رشته راغله لوري وه هغه نکاح نه و شوی نه چې کله هغه کسان رشتې ته راغلو ورته ای ابو هریره موږ غواړو چې ستا د لور رشته زموږ د سړي سره وشي د ځوان سره. دا سړی ځوان دی مدینې منوره کې ښه کاروبار دی غټ تاجر دی ښه عزت والا دی کپړې سرمایهداره دی هر څه شته چې ته کوم غواړې هغه ټول دی کې شته. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه سر داسې ښکته کړی و ورته د سړي مور پلار ژوندي دي که نه وایي نه جی مړه دي وایي به بیا دا رشته نه کېږي من مه راځئ. هغه ورته وایي چې دا رشتې ته د مور پلار سره کوي که د ځوان سره کوي وایي نه د ځوان سره کوم دې کې هېڅ شک نشته خو زما چې کومه بچي ده د دې مور پلار زم او زما د کور والا ده دا به دلته خدمت کوي او دا چې زه ودوم دا چې کم کور ته ځي هلته ماته سخر او خواښې دې په کار دی چې هلته هغه مور پلار وګڼي او خدمت وکړي او دا جنت ته لاړه شي. لہذا داسې کور کې نه ورکوم چې کم ځای کې سخر او خواښې نه وي او موږ ته چې رشته راشي اول تپوس کوو چې مور پلار یې مړه دي که ژوندي دي چې مړه وي بیا لاس اوچت کوو چې شکر دی نه ځکه خو د لور زندګي تباه ده که نه دلته تا تربیت نه دی کړی هغې ته تا خدمت نه دی ښودلی دا ستاسو ذمه داري ده خپله لور چې کم ځای کې ودی هغه پوهې که چې دا کم سړي ته زه تا ورکوم دا ستا خاوند د دې خدمت هم کوي د دې مور پلار خدمت هم کوه او چې کومه ښځه کور کې د سخر او خواښې خدمت ډېر کړي هغه کور کې بادشاهي نه وي ښه هغې په سر باندې تاج وي خو هغې ته پته نه لګي هغې خیال بیا ډېر ساتلی کېږي. نه دي چې نه تاسو کې کم چا چې مور پلار ژوندي دي او ودونه منځ ته خپله کور والا په دې پوهې که چې خیر دی زما خدمت نه کېږي نه دی کېږي خو د ما مور پلار خدمت کوه اگر چې هغې مې لازم نه دی دا ورته وایي چې خیر دی ما کپړې ایسري نه وي خو چې ما مور پلار ایسري وي زما کپړې د نه وینځلي خیر ده خو چې ما مور پلار کپړې د وینځلي ما ته مالس چپي مپي ما کوه د ښځې هسې نه کوي دونه تکړه نه دي خو چې کم از کم ستا مور او د والدې چپي کم از کم کوي ټیک ده که نه. ها البته پلار ته چپي هغې کې مار ته ویلي دي الله دې نه کړي که هلته شهوت سره لاس یوړو او ګرمۍ شي محسوس کړو نو تا باندې د خپله ښځه حرامېږي حرمت مسرت والا مسله تېره شوې ده خو چې ستا مور ملش او چپي کړي نو هغه خو ټیک ده که خپله کې زنانه دي نه دې خبرو خیال به ساتي. دغه رنګې د ښځې کم نان نفقه ده خرچه دا خاوند په ذمې باندې ده. نان نفقې نه یعنې روټي کپړه مکانه صرف دا مراد نه چې به دا انتظام وکړي ځان بېغمه کړي بلکې خاوند په ذمې باندې دغه دي چې لږ شان پیسې ښځې ته خرچې دپاره هم ورکوي ټیک شو که نه. هغې وجه څه ده هغې وجه دا چې ښځې بعضې شیزونه داسې ضرورت دي چې هغه تا ته نه شي ویلی د خپل بدن د صفایي دپاره د اعضاو صفایي دپاره د خپل بدن خوشبو دپاره هغه تا ته نه شي ویلی هغې دپاره منتلي ماهانه داسې یو پیسو مقدار مقرر کړه چې هغه ورسره خپل ضرورت پوره کوي. دا خبره هم د دې وجې نه وکړه چې دا مشکلات هغه خلکو ته ډېر دي چې کم دوبۍ کې دي هغه غریب ښځې ته پیسې نه شي رالیږي چې راولېږي دا له مور پلار ورته راببر وي چې تا ولې پیسې ښځې ته راولېږلې مونږ تپوس نه بغیر یاره خو یو 15,000 روپۍ خې له لېږلي دي پرېږدي دا وه که نه هغه غریب خو دا قرباني کړي چې ښځې پرېښي بچي پرېښي دي او تا دپاره 24 غنټې لګیا دی کور خدمت کوي او 15,000 روپۍ ښځې ته راولېږلې نه څه چل وشو لکونه نه دی ریلیږلي 50,000 نه دی ریلیږلي کورونه نه 15,000 روپۍ دي تا ته راولېږي 3 لکه 2 لکه 1.5 لک او 15,000 چې ښځې ته راولېږي 1.5 لک ستا جیب کې پرته دي هغې احساس نشته خو د 50,000 باندې نظوري لانجه کونجه د جوړه کړي وي کور کې لږه دې کې ګزاره کوي والدینو ته دا گزارش دی درخواست دی دې سره د سړی د خپلې ښځې دله نه ګرځېږي بیا مو ورته د ښځې دله دی ښځې خیال ساتي او مونږ خیال نه ساتي یاره تا ته 1.5 لک رالیږلي او که 15,000 ښځې ته راولېږلي نه څه چل وشو زه ملا سړی یم
زه خپله کوشش دا کوم چې میاشتې څه نه څه پیسې خپلې کور والا ته ورکوم ما 10,000 تنخوا ده 10,000 کې زه څه چا حصې کوم نه کم از کم تاسو هم خپلې کور والا وینا نه بغیر چې هغه درته وایي چې ما د پیسې راکړه دې شي ضرورت دی دا ډېره بده خبره ده خو چې هغې ستغې وینا نه بغیر منتلي یو مقدار مقرر کا 2,000 وي 3,000 وي 5,000 هغه ورته ورکوه چې خپل ضرورت پوره کوي نو دا ښه خبره ده بلکې تا باندې حق دي کېدای شي قیامت کې دنه مطالبه وکړي نو صحیح ده که نه انشاءالله دې خبرو اهتمام کول پکار دي دې سره د نکاح والا کم ضروري مسایلو تقریبا ختم شو انشاءالله سبا نه به کتاب الرضاعت وي چې په اوس کې